الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد. دا یو څو ضروري مسائل دي او چې د هغې تعلق د صدقة الفطر سره دی، د سرسایي سره. نو بار بار چونکې په دې واتساپ په ګروپونو کې دا تپوسونه کیږي او موږ رمضان کې د واتساپ په ګروپ کې جوابات ځکه نه ورکوو چې ډېر زیات مصروفیات دي د دور تفسیر. نو دا خبر هم ضروري وګڼله چې ځان له په دې باندې یو لایو سیشن وشي او له 7 منټه د سرسایي او د فطرانې په حوالې سره دا مسایل بیان شي. یو سوال په دغې مسلو کې دا دی چې د انهیلر په استعمال باندې روژه ماتیږي او که نه ماتیږي. د چاته چې کله د دمې بیماري وي او سالنډۍ ورته د سینې تکلیف ورته، نو هغه په موبیلایزر باندې او دارنګې انهیلر استعمالوي. نو د دې په باره کې مسله دا ده چې په دې باندې روژه ماتیږي. او چې چاته ډېر تکلیف وي د انهیلر استعمال او د موبیلایزر استعمال د هغه دپاره ډېر ضروري وي، نو هغه ته بیا شریعت اجازت ورکړی دی چې دا روژه وخوري او بیا چې ورته کله موقع میلاو شول نو دا روژې دې ونیسي. او که مستقلې روژې نشوي نیولی نو بیا مسله دا ده چې دا به د خپلې روژې فدیه به ورکوي. د دې به مستقل طور باندې بیا کومه د هرې روژې چې جدا جدا کومه فدیه ده نو هغه به له ورکوي چې ټولې میاشت لپاره به حساب لګوي او دا به بیا روژې خوړی شي. پاتې شو دا چې انهیلر باندې ولې روژه ماتیږي. عام طور باندې خلک وایي دا خو عام اکسیجن دی او سړی چې کله ځان له داسې هوا راکاږي په دې پوزه باندې اکسیجن اخلي نو دغه شان انهیلر دی دا هم سړی استعمالوي. د هغې جواب دا دی چې ځکه په دې روژه ماتیږي چې په دې کې باقاعده کیمیکل وي په لیکویډ شکل کې، په مایع شکل کې، او دا سړی راکاږي د بلاس په شکل کې، نو دا دننه د معدې ته لاړ شي، په دې وجه باندې دې باندې روژه ماتیږي. نو کوم ملګري چې انهیلر استعمالوي نو د هغوی دپاره زموږ تجویز دا دی، نصیحت ورته دا دی چې یا تاسو یا د پېشمني نه مخکې یا د ماښام د روژه ماتې نه پس چې کم ټیم کې د شپې تاسو استعمالولی شو استعمالوی، د ورځې دې نه تاسو ځان ساتئ. دویم سوال یو ملګري دا کړی دی چې سرسایه کله ورکول پکار دي، یعنی په کم ټیم کې موږ خپله سرسایه د غریبانو له ورکو. د دې په باره کې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مبارک عادت داو چې صحابه وي موږ به د نبی علیه السلام په زمانه کې د اختر نه 2 ورځې مخکې دا سرسایه ورکول شروع کول. ټیم یې دا دی چې د سحر د مونځ د مخکې دا سرسایه غریب ته حواله کول پکار دي. د دې دپاره چې د غریبانان په دې باندې ځانه د اختر سوداګانې وکړي، ځانه د اختر خوراک مراک پرې راوړي، بچول پې څه کوي، نو دا مخکې ورکول غواړي د اختر د مونځ نه. یعنی مستحب خبره دا ده چې سړی کله عیدګاه ته ځي نو عیدګاه ته د تلو نه مخکې دا سرسایه ادا کړي. او د صحابو طریقه دا وه چې دا به د اختر د مونځ نه 2 ورځې مخکې، یعنی 27 رمضان 28 رمضان به چې کله راغی نو دا سرسایه به ورکوله. د دې په باره کې مسله دا ده چې دا سرسایه سړی وختي ورکولی شي، یعنی سړی د 2مې 3مې روژې نه پس هم ورکولی شي، دا نن 14مه روژه د اوس هم ورکولی شي. غوره طریقه دا ده چې دا به د اختر د مونځ د مخکې او خاص کر د اختر نه 2 ورځې مخکې 3 ورځې مخکې دا سرسایه خلکو له ورکړي، د دې لپاره چې غریبانان په دې باندې ځان له سودا موده تنظیم وکړي. یو دریم سوال دا دی چې سرسایه به د کم وخته پورې سړی ورکوي، یعنی د اختر د مونځه پورې دا خبره خاص ده که د اختر د مانځه نه پس دا سرسایه ورکولی شي. د دې په باره کې د فقهای احناف رایې هم دا ده چې الله رب العالمین او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دین موږ ته رالیږلی دی نو په دې کې د سرسایې په حوالې سره داسې متعین وخت نه دی ذکر شوی چې د پلاني وخت پورې هم دا سرسایه ورکړله نو دا کیږي، او که د پلاني وخت پورې مو نه کړل نو بیا نه کیږي. مستحب خبره دا ده چې د سحر د مانځه نه مخکې ورکي. بالفرض که د سحر د مانځه نه مخکې ورنه کړله نو وروسته هم بیا ورکولی شي، د اختر په سبا دې ورکي، بل سبا دې ورکي، حتی چې د مرګ پورې کله ورته ټیم میلاو شو نو دا سرسایه دې دا ورکي. به طور مثال یو سړی دی او هغه خپلې سرسایه 10 کاله نه ده ورکړې، نو 10 کاله پس چې ورته وریاد شو هغه حساب دې ولګوي او هغه سرسایه دې ورکي. یو سړی 50 کاله نه ده ورکړې، اوس ورته احساس وشو چې ما له سرسایه ورکول پکار ده نه ده ورکړې، نو 50 کاله د خپله سرسایه والي او دا د غریبانان له ورکي، دا به ادا شي. وجه دا ده چې شریعت کې داسې تحدید نه دی مقرر شوی، بلکې مطلق حکم دی چې تاسو ادو صدقة الفطر، تاسو ادا کوئ. نو د اختر د مونځه پورې مستحب ده، وروسته سړی بیا ورکولی شي. یو بله مسله ده چې د ماشومانو بچو سرسایه به څوک ورکوي؟ نابالغه، یعنی بالغ بچي خو به هسې خپله سرسایه ورکوي، خو نابالغ بچو سرسایه به څوک ورکوي؟ د دې په باره کې فقهاو لیکلي دي چې نابالغ بچی آیا د ده سره خپل دومره مال شته چې دا سرسایه ورکړي؟
نو که د نابالغ ماشوم سره دومره مال وو چې دا په خپله د نصاب مالک نو په خپله دی ورکي، خو بالفرض که هغه نشو ورکولی او پلار یې مالداره و او دا صاحب استطاعت نو بیا د نابالغه بچو سرسایه به دغه پلار ورکوي. نابالغ څومره بچي دي، زنانه دي، نارینه دي، ورکوټي دي او که غټ دي، نو پلار به خپله سرسایه هم ورکوي او دارنګې دا سرسایه به د خپلو بچو هم ورکوي. یو بل سوال ملګري کړی دی چې د ښځې سرسایه به څوک ورکوي، یعنی د ښځې سرسایه به خاوند ورکوي او که نه بل څوک به ورکوي. د هغې جواب دا دی چې د ښځې سرسایه په خاوند باندې نشته دی، ښځه به خپله سرسایه په خپله باندې ورکوي، خاوند به خپله سرسایه په خپله باندې ورکوي. البته خاوند دی او ښځه ورته وایي چې ته زما سرسایه ورکه، یا خاوند په خپله باندې د ښځې سرسایه ورکول غواړي، نو ورکولو کې څه پابندي نشته دی. عام طور باندې زموږ علاقو کې هم دا رواج دی چې د ښځې سرسایه خاوند ورکوي. نو ښځه چې خاوند ته یقینا چې اجازت دی او چې اجازت نه نو په کار دی چې ورته ووایي چې ته زما سرسایه مه ورکوه. نو د ښځې سرسایه دا په خاوند نشته، څنګه چې د ښځې زکات په خاوند باندې نشته دی. د ښځې سرو زکات دی په خپله به ورکوي، سرسایه په خپله باندې ورکوي. خو بالفرض که خاوند دا سرسایه ورکوله او د ویل چې ورکوم نو بالکل دا ورکولی شي، په دې کې څه پابندي په دې باندې نشته دی. نور ښځه به خپله سرسایه په خپله باندې ورکوي. ښه خبر هم دا ده چې ټول خپله سرسایه په خپله باندې ورکړي. دا یو بل ملګري تپوس کړی دی چې صدقة الفطر به چا او چاله سړی ورکوي، او خصوصا دا خبره پکې کړې ده چې یاره خور له سړی سرسایه ورکولی شي که نشي ورکولی. نو د هغې جواب دا دی چې صدقة الفطر په باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دوه خبرو ته پکې کتل غواړي. یو دا ده چې صدقة الفطر دی طهرا للصيام من الرفث واللغو، چې په دې باندې روجې پاکیږي، چا پکې څه غلطیانې کړي وي، څه ګناهونه دي شوي په روژه کې، خلاف اولا کارونه دي شوي، نو په دې سرسایه باندې به دا روجې پاکې شي. دویم نمبر د دې غرض د طعمة للمساکین، دا د غریبانانو خوراک دی. په دې وجه باندې د صدقة الفطر په باره کې او د فطرانې په باره کې صحیح مسله دا ده چې دا د غریب نه غریب ته میلاو شي، او خاص کر په کلي کې چې کوم غریبانان دي نو دا صدقه دی هغه چاته ورکړلی شي، یا دا ده چې د چا خپلوان دي او غریبانان دي هغوی ته دې میلاو شي. د ټول نه غوره طریقه دا ده چې د سړی په خپل خاندان کې په خپل رشته دارو کې کوم غریب دی نو اول دی دا هغه له ورکړي، او دویم نمبر چې د په کلي کې کوم غریب دی هغې له دې ورکړي. د دې نه علاوه مدرسو له ورکول، فاونډیشنو له ورکول، مجاهدینو له ورکول، مدارسو له ورکول دا جایز دي، خو غوره طریقه دا چې دا غریب ته میلاو شي. مدرسو له او دارنګې جهادونو والا له طالبان علماو له دلی دی په عامو موقعو کې خلک بیا زکاتونه دی ورکي، نور خیراتونه دی ورکي. خو صدقة الفطر په باره کې تعلیم دا دی چې دا طعمة للمساکین دی. په دې وجه باندې ابل ورځ ماته چا ویل چې زه مدرسې له تعالی سرسایه در کومه نو کېږي، نو ما ویل کېږي، خو غوره دا چې په کلي کې غریبانان له ورکه ماتې وانه غسته. په دې غرض باندې چې ذهن ولې دا جوړ کړو چې دا د غریبانانو شی دی، چې دا غریبانان له ورکي، او نور چې کله ستاسو وس کېدون ورکي، مدرسو سره تعاون وکړي، مجاهدینو سره وکړي، نو دا غریب نه غریب له ورکول پکار دي. او خور له بالکل سړی سرسایه ورکولی شي، دارنګې ترور له ورکولی شي. صرف او صرف دا ده چې دا به اصول و فروع له به نه ورکوي، یعنې مور او پلار دې ته اصول وایي، او بچی نوسی دې له به نه ورکوي، خورۍ له، وراره له، ترور له، چاچي له، ماما له، ترونو ټول له دا سرسایه سړی ورکولی شي. یو شپږم سوال ملګري کړی دی چې دا سرسایه کم اجناس دي، که سړی په اجناسو کې ورکول غواړي نو د کم کم جنس نه سړی سرسایه ورکوي او څومره به جنس ورکوي. د دې په باره کې یو څو اجناس دي، څلور اجناس دي معروف. یو غنم دی، حنطوه، او په حدیث کې پکې طعام راغلی دی وړو، نوړو هم ورکولی شي او دارنګې غنم هم ورکولی شي. دویم نمبر په دې کې دی شعیر چې هغې ته موږ وربشي وایو، او دریم نمبر کجوره ده، تمر، او څلورم نمبر کشمش دی چې هغې ته زبیب وایي وسکوي، او پنځم نمبر چې هغې ته ویل کېږي پنیر. دا 15 اجناس دي چې د دې نه سړی سرسایه ورکولی شي. د دې اجناسو په باره کې مسله بیا دا ده چې کامل سواع د دې نه ورکړی شي. سواع پیمانه د بنیادي تور باندې دا لاس چې کله سړی داسې کي داسې دې ته یو سواع وایي، دا 2 لپې. په دې کې چې څومره رالل دې ته یو سواع وایي. بس غنم دی یو سره اوچت کا نو دا یو سواع شو، کجوره ده، دغه شانې وربشي دي، یا وسکه ده، یا پنیر دی، په دې طریقه باندې به سړی ورکوي. دا سواع چې کله اصل کې بنیادي خو دا پیمانه وه، خو چې دا کله وزن شو، د دې وزن راویستلی شو 3.5 کیلو، 3.5 کیلو. نو 3.5 کیلو په حساب باندې به سړی کجوره ده نو 3.5 کیلو، وسکه ده 3.5 کیلو، غنم دی 3.5 کیلو، وربشې 3.5 کیلو. البته د غنمو په باره کې د صحابو په زمانه کې بیا دا شوی وه چې غنم چونکې ګرانو نو په غنم کې د نیم سوع د دې اندازه هم لګولی شوی و چې تاسو نیم سوع ورکوئ. د حضرت معاویه سي په زمانه کې، د حضرت عمر په زمانه کې په دې باندې عمل وشو. لہذا د غنمو نه که سړی سرسایه ورکوي غوره خو دا ده چې کامل سوع ورکوي، 3.5 سیره ورکوي، 3.5 سیره.
نو 3.5 کیلو لکه 1 کیلو نن سبا په 110 روپۍ باندې دی. نو په دغه انداز باندې د 3.5 نه تقریبا جوړیږي 310 او 15 نو دینه تقریبا 325 روپۍ سره جوړیږي. 325 ډیر نه دي، دا غوړه ده. خو نیمه نو نیمولې هم شي نو چې نیمه نو دا هغه بیا احتیاطاً تقریبا دسه خو په کم 2 کیلو جوړیږي، په کم 2 کیلو، خو احتیاطاً علما د په باندې 2 کیلو په اندازه باندې ورکي. نو په دغه اندازه نن سبا پاکستان کې چې کوم ریټ ته تقریبا بم کې علاقه کې ته مرګرا دیر علاقو کې موږ چې حساب لګولې نو 247.5 250 روپۍ موږ احتیاطاً وایو چې د یو کسر سایه ده. اجناسو کې کدا ورکول غواړي په دغه طریقه باندې بدا ورکي. یو بل سوال چې نن سبا ډیر زیات ملګری کوي او زمانه بشمار ملګرو ته پوښتنه وکړل چې د یو سړی بچی بالغ دی خو خپل سرسایه په خپل ورکی، خو که بچی نابالغ دی او دا سرسایه ورکول غواړي او دا سړی په دوبۍ کې دی، په سعودي کې دی، په بهر ملک کې دی، په انګریز انډیا کې او یا به طور مثال په بهر بل ملک کې دی، استرالیا وغیرہ امریکا کې، نو دا به د خپل نابالغ بچو سرسایه د کم ځای په کرنسي باندې ورکي. آیا که په سعودي عرب کې یو مزدور دی نو دا به د خپل نابالغ بچو سرسایه د سعودي عرب د ریال نه ورکي، که د دوبۍ د درهم نه به ورکي، د پاکستان د کرنسي نه به ورکي. په دې باره کې خو مختلف مفتیان په دې ورځو کې مسالې بیانوي، موږ د چا مخالفت نه کوو. خو بدائع الصنایع د علامه کاسانی رحمه الله کتاب دی، د فقه حنفي معتبر کتاب، پاغي کې هغه لیکلي دي چې د امام محمد رحمه الله نه په دې باب کې 2 قول مشهور دي. یو دا چې سړی په کم ځای کې دی نو چې خپل سرسایه په اق ځای کې ورکي، د خپل نابالغ بچو به هم د اغه ځای نه ورکي. یعنی که په دوبۍ کې دی نو د خپل او د خپل بچو سرسایه به دا په درهم کې ورکي، که په سعودي کې دی دا په ریال کې ورکي. او دویم قول دا دی چې نه، چې سړی په کم ځای کې دی نو سرسایه به دغه ځای ورکي، لکه دوبۍ ولا په دوبۍ کې، سعودي په سعودي کې. یو بچی چې په کم ځای کې دی نو هغه به ورکي، نو بچی پاکستان کې اوسېږي د پاکستان به ورکي. د امام ابو یوسف رحمه الله دغه رای دا ده په دې باب کې چې نه، بچی په کم ځای کې دي نو اق سرسایه به ورکي. او دا رای د امام ابو حنیفه هم ده، او دا خبره علامه کاسانی لیکل. د دې پرانا کې موږ تم دا خبره صحیح ښکاره کېږي چې بچی په کم ځای کې اوسېږي نو په اق ځای کې به د خپل سرسایه ورکي، او چې پلار په کم ځای کې دی نو په حق ځای کې به ورکي. حاصل دا ده چې که څوک په سعودي کې دی نو خپل سرسایه به په ریال کې ورکي، ځکه الته دی دا سر چې په کم ځای کې وي نو اق ځای پسې به دا سرسایه ځي. او چې بچی په پاکستان کې دي نو د پاکستان پیسو نه به ورکي، او که الته سره په سعودي عرب کې اوسېږي بیا به د سعودي د ریال نه ورکي. نو طریقه دا ده، البته جایز دوانه دي، که د ریال نه ورکول غواړي، درهم نه ورکي، پاکستان پیسو نه ورکي، نو جایز دوانه دي. البته مسله دغه ده چې موږ بیان کړله، د یو څو ضروري مسلې دا راغلي وي. الله رب العالمین دې موږ په دې باندې پوهه کړي، موږ دې په عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.